خبرې مقصد خبره کې د ډیر زیات درد دی خو چې څوک پې پوهیږي او د چا په سینه کې زړه وي. قدرمنو کتونکو دی وایي چې که غل راشي نو ما نه به څه یوسي، هغه څه چې دي نو هغه خو دغه بې رحمه سیلاب وړي دي. د غل دپاره یې زما په کور کې څه نه دي پرېښي نو غله زما دیوال نشته، زما پرده ده د ټاټ نه او د بوجۍ نه ما پرده جوړه کړې ده، خو زما کور ته مه راځه. د هغې وجه دا ده چې زما په کور کې تا ته څه نه میلاویږي. بد تر تصویر ترکمې د وطن د موسمونو نه مې کرکه وشوه. کتونکو دا وخت په تحصیلي تنګي کې په مین میسیب ګړی روډ باندې موجود یم. زما شاته تاسو یوه نالۍ کتلی شئ چې تقریبا ټوټل د دې شپږ اووه فوټه د دې کولاوالی دی. که تاسو چېرته کې د تنګي نه بهر وتي یئ منډۍ سایډ ته تللي یئ نو د تنګي د تحصیل نه چې مخکې شئ په دغه ځای کې یو پل راځي چې ټاټونه ورته ویلی کېږي 18 ټاټونه. د هغه خوړ دی هلته کې تاسو وګورئ د 100 فوټ نه د هغې کولاوالی زیات دی، خو چې دلته کې تاسو کله راورسئ نو د دې کولاوالی تقریبا 6 فوټه ته رارسېدلی دی. د دې نه ډېر سوالونه پیدا کېږي هلته کې دا خوړ کولاو ولې دی، دلته کې 6 فوټه ته ولې راغلی دی. کم هغه خلک دي چې دی کې قابض دي، کم هغه خلک دي چې دا خوړ کولاوېدو ته نه پرېږدي. او بیا که چېرته کې دا مسله د ACDC ناظم اعلی او د نور سیاسي قیادت مخې ته راغلی وي نو بیا په دې باندې عمل درآمد ولې نه کېږي، دا خوړ ولې نه کولاویږي. او که فرض کا هغوی پې څه کوششونه کړي وي د کولاوېدو کوشش یې کړی وي نو بیا کم هغه رکاوټونه دي چې د هغوی مخې ته راځي. دا ټول هغه سوالونه دي چې د دې هر هغه سړی نن جواب غواړي چې د چا په کور کې دې سیلاب تباهي کړې ده. هر هغه سړی د دې جواب غواړي چې د چا د کور کمرو ته دننه اوبه تللي دي، د چا بیډس په اوبو کې پټ دي، د چا فریج ته اوبه تللي دي، د چا د کچن نه چې وړو دال چینی مالګه وغیره دې خوړ نن کنیور ته غورځولې ده او کنیور لاندې وړې ده د خیالي سیند ته. دا ټول هغه سوالونه دي چې دا خلک د دې جوابونه غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان ما نن په یو داسې ځای کې ولاړ یم د 400 ضلعې تحصیلي تنګی دی، د میسیب ګړی روډ دی. دلته کې هم سیلاب تباهي کړې ده او یقینا چې د دې ځای دا تصویر هم د دغه ځایونو نه څه ډېر مختلف نه دی، خو وجه دا ده چې په میډیا کې هایلایټډ نه دي. د خلکو تباهي شوې ده، د خلکو چې څومره سامانونه دي هغه ته اوبه وړي دي، د خلکو فرشونه ناست دي، د هغې نه علاوه ډیر زیات نقصان شوی دی. خبرې به دوی سره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه لیسو نوم هم دی؟ مشتاق مې نوم دی جی او د اتحاد کالونی اوسېدونکی یم. ټیک ده. مشتاق صاحب دا راته ووایي چې سهار سیلاب رالی نو ستاسو د دې ټولې کالونۍ راته ووایي چې څه نقصانونه شوي دي؟ یاره جی به زمونږ خو صرف الحمدلله جاني نقصان نه دی شوی، نور مالی نقصان د دې ټول محله چې څومره ده د دې ټولو ښه برابر مالی نقصان شوی دی. بس زه به تاسو ته ده ووایم چې یاره به په کور کې څه وو هغه ټول چې دي نو به ضایع شوي دي. صحیح. او جی او ټیک ده. لکه څه فرشونه ناست دي، د هغې نه علاوه مکمل ناست دي جي. زمونږ فرشونه چې کوم دي، کارپېټې او کټونه، بسترې، لکه مثال خبره دی کې به داسې 2-4 کوره واخلو چې د هغوی هغه فریجونه چې کوم دي هغې ته مو اوبه ختلي دي، هغې هم نه دي پرېښې که نه. صحیح. نو په کور کې خو بس دغه وي، د غریبانانو خو دغه کټونه، بسترې او دغه شیزونه وي، نور په کور کې سي. ښه دا راته ووایه چې دا خو یو ځل نه دی، دا سیلاب هر ځل راځي تقریبا چې په دې مونسون موسم کې هېڅ نه ویلی کېږي. بس دا ده چې کله ورځ پسم راشي او 10 ورځې پسم راشي اکثر راځي، همدغه شان ستاسو نقصانونه کوي؟
بالکل جی دا تقریبا چې هر کال په کال کې تقریبا دا اوس په دې کال کې تقریبا دا دریم ځل شو جی چې په دې هر کور کې د اوبه ګرځي دا غریبانان چې دي نو دا نقصان کیږي او دا مثال خبره د خپل برپایی کوي او ځان له قرض دارو کې او هغه خپل ارسه برابر کی او هغه پکې هفته تیرنی چې بیا هغه اوبه بیا راشي او هغه ارسه بیا یو ځان سره او جی نو صحیح ده. خدره ته وایي چې دا چونکې خوړل دی که نه د دې خوړ خپل حدود چرته کې دي دا راځي دلته کې ستاسو آبادو ته دا خوړ ننوځي د دې انتظام ولې نه کیږي؟ یاره جی د دې خو په دې خو تاسو هم کافي ویډیوز کړي دي ډي سي صاحب سره اے سی صاحب سره کم زمونږ چې ناظم اعلی دی دا فضل امین صاحب هغې سره پې تاسو میلو شوي یې ستاسو هغه ویډیوز چې دي نو هغه په ریکارډ باندې پراته دي او مونږ هم په دې کې تقریبا 3 درخواسته کړي دي 3 درخواسته دا زمونږ ګوره دا زمونږ درخواست دی یو هم اے سی ته لیکلی دی یو هم ډي سی ته لیکلی دی دا زمونږ 3 څلورم درخواست دی. صحیح ده. دې څومره وخت وشو؟ دا خو موس لیکلی دی او د دې نه مخکې مونږ هر کال مونږ اے سی ته او ډي سی ته درخواست لیکو چونکې درخواست کې څه مطالبه کوئ؟ مونږ صرف دا مطالبه کوو چې کم د دې کم حدود دي د دې خوړه هغه کم تجاوزات دي چې خلکو نیولي دي مونږ وایو چې دغه دی د دې نه رادغه شي واګزار شي او په دې باندې دی باری وشي خو چونکې چې مونږ لاړ شو مونږ درخواست ورکو نو بس دې کې داسې خلک دي چې هغه مثال خبره دی کې قابضین دي هغوی بس وروره راشي او بس هغې کې سټیګانې راوالي او بس زمونږ هغه درخواستونه چې دي نو هغه د ردې ټوکرۍ ته پرېوځي. صحیح. نو بیا خو داسې ده چې لکه تاسو اے سی ډي سی له لاړ شئ هغوی پې کاروایي شروع کړي ناظم پې کاروایي شروع کړي نو بیا چې پې دا کم خلک سټی اخلي ذمهوار خو زما په خیال باندې دا دي په ځای دي چې اے سی ډي سی او ناظم باندې الزام ولګي نو بس مونږ به دا ووایو چې یاره دې کې بس د هغوی خپل مفادات دي او د چا مفادات دي دې کې بس د دې خپل د چارواکو چې کوم دي نو د دوی پکې مفادات دي ځکه خو زمونږ کار نه کیږي ګنې نو د ټاټونو نه تر د تحصیله پورې شوی دی نو په کار چې دا خو دې خو هم خو همغه خوړ دی که نه په کار چې دا خوړ هم داسې راغلی وي تر کڼې وره پورې وتې وي خو چونکې دوی کول نه غواړي د دوی پکې خپل مفادات دي د دوی پکې خپلې ځمکې وي نو ځکه خو دا دوی کوي نه او نو خو دا دوی کولې خو دا په کار چې دا دوی مونږ ته 3 درخواسته مونږ دوی ته وکړل نو دوی ولې په دې باندې اکشن نه اخلي؟ صحیح ده. ټیک ده خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب څه به ویل غواړئ؟ مونږ خو چې دغه ویل غواړو چې دا سیلاب په میاشت کې دا دریم څلورم ځل چې سیلاب راځي مونږ په دې باندې په 3 درخواست ورکو سمداري بیا درخواست لیږلې لا به سبا اے سی لوړو هېڅ هم پکې عمل درآمد نه کوي هسې چې په درخواست باندې عمل درآمد کېږي نو لیکئ ولې؟ نو چې مونږ خو خپله غاړه خلاصه کړو که نه مونږ خو حکومت ته خپل دغه پیش کړو چې لږه دا نقصانیت دلته دا خوړ دی مونږ ته کولول غواړي او دلته چې څونه نقصان کېږي جي د دې ذموار به زما ایم پی ای وي زما به تنګي ناظم اعلی وي زما به ایم پی ای ایم ان ای وي دا ډي سي دا به زما ذموار جي خو دلته څو نقصان وشو زما ذموار په داخله کي نه راځي چې څوک راځي نه چې دا خوړ پو کیلا دا لارې سمې کیلا دا ټول دغه دي ټول دغه دي. ډاکټر صاحب د نقصان نه څه مطلب دی الله مکه چې کله دا ټول خلکه د دې ځای د اتحاد کالوني د خلکه به کڼې ور باندې واوړي خیري ته یو غورځوي که څنګه نقصان خو الرېډي شوی دی او نقصان خو جي شي خو څوک راځي نه تپوس نه کوي چې څوک راشي مونږ وایو چې لکه دا نقصان دی څوک دلته راځي نه ایم پی ای شته نه ایم ان ای شته وټوالي بچي وټوالي بیا به په 15 کاله کې جي په سترګو وایي چې خسار راغلی دی که نه راغلی خو عمل درآمد یې خو نه دی کړی هلته ولاړو خو مېدار او دغه ته لاړ چې میس کولو ولاړ او عمل درآمد خو پې نه دی شوي هېڅ عمل درآمد یې مونه کړو یو پاکټ راغی بس یو بوټي نالې دغلته کوله وکړه هم لاړو بس خبره ختمه شوه هر څه په ځای پاتې دي بس لارې کوڅې خراب دي در څه خراب دي هېڅ دغه نه دی کړی لای حمل هم سره مخکې نو مخکې هم دغه عمل دی خو جیوې نه کړو نو بس مونږ به دا ټول محله راغونډېږو بس موږ به بندو بیا به خپل احتجاج مونږ کوو. صحیح او یو تاسو سره اخري اپشن دی اخري اپشن دي دغه دی بس بیا به موږ بندو بس هغې پورې بند چې زموږ مطالبې نه منلې. قدرمنو کتونکو دا وخت په یو کور کې د هغې په چت باندې موجود یم ما سره د دغه کور مالک ولاړ دی د ده چې کوم د دې کور سامان دی هغه یې د اوبو د وجې نه بره چت ته راخېجولی دی نو هغه خلک یو متل کوي وایي د بارانه پټېدمه د ناوې لاندې مې شپه شوه د سامان د باران د سیلاب د وجې نه بره راخېجولی دی خو د ده چې بره کم سامان دی نو هغه ورله باران د کاره ویستی دی خبرې ورسره کوو. السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی څنګه له شکر دی عبدالوهاب استاد دا راته ووایه چې سامان دی د باران د سیلاب د یېرې نه بره راوخېجه او د لکونو روپو سامان دی ډېر په ګرانه باندې به یو څیز به دې اخیستی ګراني هم ده هغه هم د نه باران پرې رالی هغې د نه ډکاره وویسته زړه ته دې سلام دی چې لا په دې وخت کې هم ته خاندې بس مجبوري ده څوک وجي نو چاته دغه وکړو سوال وګورئ بس الله کار دی خدای طرف نه راغلی دي نه د سوال خو ډیر خلک دي دلته کې ته په یو ریاست کې اوسېږې دلته کې اے سی شته دلته کې ډي سی شته دلته کې ناظم اعلی شته دلته کې ایم پی اے شته دلته کې ایم این اے شته دلته کې نور ډیر خلک دي مشران دي حکومت دی د سوال خو ډیر ځایونه دي موږ چې داسې کار دی چې څو ځله موږ دغه وکړه که نه دا دویم درې ځل د سیلاب راځي او دا سپابونه ډډې ته کوو بیا سم را سم کوو بیا سیلاب راشي نو زموږ دا ایم پی اے مینه دا څوک ذمهوار دي خو دا خلک زموږ ذمهوار دي که نه موږ چا پسې لاړ شو دې خلکو پسې موږ څو ځله ایسي له درخواست ورکړه کندي کسان راټول شو موږ ته چې دا خوړ دغه کې د ټاټو نه والې تر د کاڼې وره پورې راته صفا کړې اوبه موږ ته نه راځي خو په هغې چې امر د عمل ونه کړ بیخي غوږونه یې کاڼه کړي دي که نه نو زموږ مجبوري ده به دا اسبابونه لمدېږي موږ یې راټولي وو د کور ته تاسو هر څه په خپل ولیدل تاسو هر څه ولیدل که نه زموږ خو دغه در غریبي د مزدوري کوو او راځو هغه پیسې په دې ولګي بس هغه یو دوه کاریان ناست دي استاد وهاب استاد کار سکے کار یې ګلکاری کار کوم کله ویو کله نه یو څونه دیړي دي دا یاره جی بس 1500 1600 1500 بچی دي سو دي بچی می جی او شپږ بچی 15 او 15 بچی می کار قسم نه کوي بس کنه ټیک ده ماشومان دي ماشومان دی او په 1500 روپے کې ته د شپږو کسو د وو کسانو استاد سره دغه کورم تپالې دغه نه علاوه دا سامان خو به ته ډېر په ګرانه باندې پیدا کړې ډېر په ګرانه پیدا کړې بل را سیلاب و بل سیلاب راغلی کنه ډېر نور اره ټول بیا نور راوړل بیا نور وګاڼډ اوس کټو ته کوټو ته را دخته وي کم از کم کوټو کې درې پټه زمونږ وبه ګرځېدې نسبابونه ډبل بیډ الماری فرج واشنګ ماشین دا ټول دغه په اوبو کې تاسو هر څه ولید پراته دي که نه دا کار ووتل دا د کوی ته مو بتلی دي اوس د پاک اوبو پته نه لګي چې د کم ځای نه موږ راوسکو به ځکه ټول کورونو کې دلته اوبه تللي دي ټول کویان ډک دي بمبې نشته بل څه نشته بجلی دغسې حل دی که نه کور بیا ټول شاټ شي نو اوبو کې ګرځېدي نو د خپلې یارې د وجې نو په دغه مسلې دي ټیک زموږ ده قدرمنو کتونکو یقینا چې د زړه ته سلام دی د دا یو ځل نه دی چې د لکونو روپو تباهي کیږي د سامان بستري دي د کور دالچینی دا راوړي خو چې د په کچن باندې سیلاب راشي نو هغه ته کڼې ورته رسي خدای بیا هم زه به دا ووایم چې هغه خاندي که بس مجبوري ده وکړو بېوسي ده وکړو زړه نه خوشحاله دی خو بیا هم دی په دغه حالت باندې خاندي خو دا صرف د ده قیصه نه ده په دې ځای کې زه په هر کور کې وګرځېدلم د هر کور دغه حالت دی کمرو ته اوبه تللي دي 3 فوټه 4 فوټه په هغې کې اوبه ګرځېدلي دي د خلکو فرجونو ته ایون اوبه تللي دي د هغې نه علاوه د خلکو چې کوم د بیډ دي نو هغه په اوبو کې جي پټ شوي دي